د ملک د نورو برخو په شان په ضلع شانګله کې هم د 8 سپتمبر ورځ په ملکی جوش او جذبې سره ومانځل شوه. په دغه حواله هډ کوارټر ارپوري جوان مرکز کې یو لویه غونډه را جوړه کړل شوې و، په کومه کې چې د ډیپټي کمشنر سره یوت افیسر په شمول د ضلع شانګلې د بیلابیلو تحصیلونو نه راغلي ځوانانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د 8 سپتمبر کال 1965 د کامیابی په تاریخ خبرې وشوې. شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړلې شوې او د ملک د دفاعي فوزونو ستاینې هم وکړې شوې. د ضلع شانګلې د ځوانانو مشر ډي واي او حیدر علي په خپلو خبرو کې وویل دا هغه ورځ ده په کومه ورځ چې زموږ فوزونو دښمن ته خوله ماتې جواب ورکړی و. زمونږ چې کوم بزدله ګاونډي دی هغه د 6 سپتمبر په شپه باندې 1965 په شپه باندې وی چې موږ په لاهور کې چیس کو، خو هغه ته دا پته نه و چې یاره د هغو چې کوم مخه د هغه چا سره ده، د هغو د پاکستان د بادر او نوجوانانو سره مخه وه. نو هغه ورته داسې شکست ورکړو چې د هغو که بیا یاد نو په هغه طرف باندې بیا نه دي راغلي. نو دا ورځ موږ د هغې په خوشحالۍ کې مانځو چې یاره موږ خپل بزدله دشمن له چې کوم دی نو هغه موږ دومره په بهادرۍ شکست ورکړو. ډیپټي کمشنر ضلع شانګله محمد فواد د غونډې په اړه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا ضروري ده چې د مشرانو د قربانیانو نه ځوانان خبر شي، ځکه چې دا ځوانان د خپل وطن د تاریخ نه خبرول ضروری دي. چې هغه زمونږ یوت ته، زمونږ نوجوان طبقې ته، زمونږ ځوانانو ته پته ولګي چې ازادي اغستل هم ګران کار دی او ازادي قائم ساتل هم ډیر ګران کار دی او دا قرباني غواړي. او څنګه چې ما وختي خبره وکړه چې قرباني بغیر د حساب د کتاب نه، هغې کې به سوچ نه کوي چې کله ضرورت راځي د قربانۍ ضرورت راځي هغه به بغیر د سوچ نه د خپل ملک لپاره به ورکړي، ځکه چې دا ملک وي نو موږ به یو، چې دا ملک وي نو زموږ راتلونکي نسلونه به په آرام سره ژوند او زندگی تیرولی شي. غونډې ته د راغلي ځوانانو وینا وه چې خوشحاله یو او فخر کوو چې یو آزاد وطن لرو. ځوانانو په دغه موقع د وطن دپاره د هر قسمه قربانۍ عهد هم وکړو. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.